حکومت د مزدورانو په مزدوري کې چې دا بدی کې اضافه راوستله که تاسو د چا سره کار کوئ نو د حکومت د طرفه چې دا اوس وینا شوې ده چې تاسو به دومره روپو باندې چې دا به کار کوئ که زنانه دي که نارینه دي که بدګان دي د ټولو دپاره چې دی دا قانون جوړ کړی دی خو تاسو به راته ووایئ چې د دې نه مخکې تاسو ته څومره میلاوېدله او اوس درته څومره میلاویږي او اوس چې تاسو دیاړي کوئ نو څو میلاویږي دیاړي خو عام زموږ په علاقه کې چلیږي نو 1000 روپۍ دیاړي چې دا چلیږي خو دلته کې چې دی بدی کې اضافه راوستې ده اضافه یې راوستې ده نو عام کس چې دی خو دومره روپۍ نشي ورکولی ځکه په دې ملک کې غربت دی نو دومره روپۍ چې دی دا نشي ورکولی بلې 1000 روپۍ چې دی د دیاړي مار ګزاره نه کېږي او دلته مهنګایي ته وګورئ نوره مهنګایي چې دا هم سیوه ده نو د حکومت د طرفه چې دی وینا شوې ده د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه وینا کړې چې کم از کم اجرت چې دی نو هغه به 40,000 روپۍ چې دی دا به ورکړی کېږي لکه د میاشتې 40,000 روپۍ چې دی دا به مزدور ته چې دی دا میلاویږي نو محکمه محنت چې دی هغه هم ویلي دي د دې نه مخکې دا 36,000 و 36,000 اوس دا د 36,000 نه چې دی دا یې سیوا کړو 40,000 روپو ته ورسو 40,000 روپو ته ورسو نو د ورځې دیاړي چې دی تاسو اوس دیاړي کوئ د ورځې نو تاسو ته به 1538.46 پیسې چې دي دا به تاسو ته میلاویږي دا د هغو له طرفه او دا یې ورسره ویلي چې په دې کې به ښځې هم وي او سړي هم دي او په دې کې دغه شانتې سرکاري کم کسان چې دي هغه هم دي ټول چې دی هغې په دې کې ورویشتي دي چې هغو ته به دغه تنخواه چې دا میلاویږي او د دې نه کمه چې دا به نه میلاویږي نو تاسو راته ووایئ چې تاسو ته څو میلاویږي او دا روپۍ چې دي دا به ورکوي څوک دا خو چې څوک د چا سره نوکران دي هغې ویلي دي سرکاري هغه چې دی د هغو سیوا شوه خو د عام دیاړي مار چې دی د هغه خو نه سیوا کېږي هغه له خو دغه 1000 روپۍ ورکړی کېږي د میاشتې هغه 10,000 روپۍ چې دی دا نشي جوړولی او دوی ویلي چې دا موږ د 36,000 روپو نه راواغېستله 40,000 روپو ته کړه نو چې په دې ملک کې د مهنګایي کنټرول وی نو هر سره چې دی دا برابر شو او دا د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه اوس دا ویلي چې د 36,000 روپو نه چې دی دا 40,000 روپو ته وروختو نو تاسو راسره هم دیاړي شیر کړئ چې عام دیاړي څه ستاسو په علاقه کې چلیږي دلته خو 1000 روپۍ چلیږي او د حکومت د طرفه سله پاسه 1500 روپۍ چې دی دا یې دیاړي کړه